السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو دا یو مکری غونته کې الګ ته پرې سوشل میډیا باندې ډېر راځي، تاسو یې پیژنئ. نوم یې ماله نه راځي، خو اکثر د زنانو په شان د مکر خبرې کوي، د مکر په انداز کې، او د زنانو عادتونه پکې ډېر زیات دي، دا پیښې میښې ډېرې زیاتې کوي. د دعوت او د تبلیغ په باره کې د څه نازیبا گفتگو کړې د تبلیغي جماعت خلاف او د تبلیغیانو خلاف او د تبلیغ په باره کې. تاسو دا واورئ، دې نه پس یو څو ضروري خبرې تاسو سره بیا د دې په هکله باندې شیر کوم، او دلته زه ښیم چې تبلیغ څه برکات دي او څه دغه دی او ستاسو حیثیت دی. تاسو د دا کلیپ واورئ چې دی څه وایي. आजकल के तबलीगी हजरात भी ऐसे हैं, बैग बांध लेते हैं, मुझे अल्लाह के रास्ते में निकलना है, बीवी बच्चों का क्या होगा, सऊदी के मुसाफिर मुझे भीख देंगे, मेरी बीवी बच्चे खाना खाएंगे, और मैं किस्से याद करके सफ़ेद कपड़े इत्र लगा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लोगों को किस्से सुनाऊंगा. अगर इतना ही अल्लाह से प्यार है, अल्लाह का दीन मुकम्मल है, कुरान की हिफाजत अल्लाह ने ली है, जाके मजदूरी करो. अल्लाह के घर कभी गए हो सर्दी में, लोग सर्द फर्श पे नमाज पढ़ते हैं. अल्लाह का घर बाद में अपने मोहल्ले में देखा है, लोग भूख से मारे मर रहे हैं. अगर इतना ही अल्लाह के रास्ते में निकलना है, जाके काम करो, गरीबों के सर पे हाथ रखो, अल्लाह को वो अच्छा लगेगा. तुम्हारे ये इत्र लगा के, असल में तुम्हारी इत्र से बदबू आती है लेकिन तुम फील नहीं कर रहे. माशरे में तुम लोगों का यही काम है, किस्से याद करना, मुफ्त का रोटी खा के मस्जिद के टॉयलेट में टट्टियां करना. दैट्स इट. अगर इतना ही अल्लाह से प्यार है, काम करो, यतीमों के सर पे हाथ रखो. तुम लोग तो खुद भीख मांगते हो और गरीब लोगों के बहाने हम बहुत 100 साल पहले जन्नत जाएंगे, हमसे क्या हिसाब हो रहा, हमारे पास तो कुछ नहीं. हिसाब होगा तुमसे, क्यों नहीं. जब मस्जिद का, जब तुम्हें भूख लग जाती है, मस्जिद का चंदा बॉक्स चुराते हो, जब तुम्हें भूख लग जाती है दूसरों के खेत से खाते हो, जब तुम्हें भूख लग जाती है एक बर्गर के लिए तुम लोगों को मारते हो, तुम्हारे साथ हिसाब होगा. जब पबजी गेम के लिए तुम अपनी माँ को गोली मारते हो, तुम्हारे साथ हर एक चीज का हिसाब होगा. मैं कभी कभार सोचता हूँ यार कि ये गरीब लोग के हमारे साथ हिसाब 500 साल, हम जैसे लोग जो दुनिया पे जो है हुकूमत करते हैं, दुनिया में गरीबों को पालते हैं, यतीमों को, अल्लाह से तिजारत करते हैं, हमारे साथ हिसाब होगा. लाइक तुम लोग बेगैरत हो, कुछ कर नहीं सकते, लूजर हो, तुम लोग जो हो फेल लोग हो, इसलिए ये बहाने बनाते हो. बहाने बनाना छोड़ दो, गेट बैक टू वर्क. अगर अल्लाह से प्यार है, तबलीग वही तबलीग है जो अल्लाह के राह में लोगों को हेल्प करो. خجی تاسو دا واورئ دا تاسو وکته چې ډېره تبلیغ په باره کې او د تبلیغي حضراتو په باره کې کومه نازیبا گفتگو چې کم دی نو دی کوي. اول خبره خدا کوي چې تبلیغ والا وایي چې بس موږ د الله په لار کې ځو، د سعودي مسافر چې دا به موږ له پیسې رالیږي او دا به موږ له خرچه چلی. نو دا خو بهتان دی، دروغ دی حد درجې. ځکه کو داسې خو اول شوي نه دي، دی دروغ وایي. او که داسې چېرته شوي اومي که نه، نو دا به چېرته یو تبلیغي ویلي یا تبلیغي به کړي، نو د هغې مطلب دا نه شو چې د یو شخص د وجې، د یو فرد د وجې ټول جماعت بدنام شي، ټول تبلیغ بدنام شي. لکه دی په بهر ملک مسافر دی، مسافرو کې به یو سړی غلط کار وکړي، نو دی به دا مطلب نه چې ته به ټول مسافر بدنامې. ټیک شو لکه نه. دغه شان خو په هر جماعت کې انسانان دي او انسان کې چې کوم دی کمزوري شته دی، نو د هغه نه به کمزوري راځي. خو د هغې به دا مطلب نه چې ته د هغې د وجې نه ټول تبلیغ والا ټارګېټ کې، ټول جماعت ټارګېټ کې، او ته په خپلو خبرو کې دا ونه وایې چې یاره زه ټول تبلیغیان نه یادوم، زه ټول تبلیغي جماعت نه یادوم، زه بعضې افراد یادوم، بعضې اشخاص یادوم. نو بعضې اشخاص کیدی چې خو دا خبره غلطه وکړه. نه، تبلیغ والا ملګري چې کوم دي، نو دوی خو اپنے مدد آپ په جماعتونو کې ګرځي، خپلې پیسې لګوي، خپله خرچه کوي، خپله بستره ګرځوي، خپل سلنډر ګرځوي، هر څه د ځان سره چې کوم دی خپل ګرځوي، او په هیڅ چا باندې دا بوج کېږي نه. او بیا مسجد خو داسې یو ځای دی چې هغه چونکې د کلي والا او د خلکو څه اجره خو نه ده چې د خلکو په کارېږي او تبلیغ والا ته ګیر کړه. ټیک شوله. په هغې کې د تبلیغیانو په وجه هغه مسجد آباد وي، او هغې بستره ځان سره خپله وړي، خو د چا نه سوال خو نه کوي، د چا نه منت خو نه کوي، په چا باندې بوج کېږي خو نه که نه. نو لحاظه دا کمې خبرې چې ده کړي دي، نو دا ډېرې نازیبا او نامناسبه خبرې کړي دي. بیا دا خبره کوي چې د الله دین خو چې کوم دی دا مکمل دی، او قرآن کریم چې دی د دې د حفاظت ذمهواري الله اخیستې ده. نو و د خدای تعالی جاهله
لکه ستا دا مطلب دی چې دوی د تبلیغ دا کار نه کوي او د الله دین اسم مکمل دی او د قرآن کریم د حفاظت ذمواري الله اغستې ده نو تی د سره پاره لګي ته صرف دنیا ته ډوډۍ خلاصولو لپاره لګلې قرآن کریم دا آیت ته یاد نه چې ولتکم منکم امه يدعون الى الخير په تاسو کې به یو ډله داسې وي چې هغه به د خیر طرف ته رابلل کوي د بدو نه به منې کول کوي او دغه تا ته دا پته نشته چې زمونږ نبي علیه السلام مبارک چې کوم دی دا اخیری پیغمبر دی خاتم النبیین دی او د ختم نبوت په صدقه کې چې کوم دی د ختم نبوت چې نبی علیه السلام مبارک خاتم النبیین دی په دغه کې دا کار چې کوم دی الله دی امت ته وسپارو د امت علماو ته وسپارو او به دغه شان د تبلیغ چې کوم جماعت ته د دغه خلق هغوی لګیا دي د دین طرف ته رابلل کوي ټیک د موږ دا نه وي غلطي به وي غلطي په هر چا کې شته تبلیغیانو کې به هم غلط وي خو نه ته خو داسې نه وی که نه چې زه بعضې افراد یادوم ته خو جماعت بدنامې غلط تاثر ولې خورې د دې فتنې په دور کې د دې فحاشۍ په دور کې چې تبلیغي حضراتو کوم محنت شروع کړی دی نو تا سره د هغې احساس نشته او نه تا ته د هغې پته لګي ته خو بس صرف په دنیا پسې نښتې چې بس د الله دین مکمل دی نو دوی خو څه دا نه وایي چې د الله دین نامکمله دی او موږ یې مکمل کوو دا خو قرآن کې الله پاک ویلي چې ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه په ښکلي نصیحت سره او په حکمت سره د الله دین ته خلک راوبله نو الله پاک چې دا خبره کړې نبی علیه السلام مبارک چې دی امت ته دا کار حواله کړی دی نو آیا د دې دا مطلب شو چې بس دین مکمل دی ته په ځای باندې کښېنه یا د قرآن د حفاظت ذمواري الله اغستې راته په ځای باندې کېده بیا دا دومره جهادونه ولې کېده د نبي علیه السلام مبارک وینې مبارکې په احد کې ولې تویدلې د قرآن د حفاظت ذمواري الله اغستې وه نو د هغه قرآن د حفاظت دپاره نبي علیه السلام مبارک جنګېدلی دی میدان ته وتلی دی ولې چې کفارو دغه قرآن مخالفت کوو منوي نه او نبي علیه السلام مبارک په سر مبارک یا په مخ مبارک کې کړۍ خښې شوي دي وینې مبارکې ترې راوتلي دي نو بیا دا محنت نبي علیه السلام مبارک دا مشقت او دا تکلیفونه او سختې ولې تېرولې او دا کار دی امت ته حواله شوی دی تر قیامته پورې به امت چې کم دی نو دا کار کوي نو د تبلیغ په محنت سره چې کم انقلاب راغی په دنیا کې نو تا سره د دې احساس نشته دی داسې د کرکټ کلاړیان چې هغه علما هم نشو رایستلی دغه میدان نه او تبلیغي حضرات تر هغې پورې ورسېده الحمدلله هغې چې کوم دی نو د تبلیغ میدان ته راوسته ښه اجړاګان وګوره خواجه سرا وګوره داسې خلک چې هغه به د ډمانو سره او د ډمو سره په سټیجونو باندې ګډېدل فلمونه او ډرامې به یې جوړولې فلمي اکټرانو د ډرامو اکټرانو الحمدلله د تبلیغ په محنت سره تبلیغ په برکت سره ته به صرف بار ناستې خوله به چینګه چینګه کې او د جینکو پیښې به کې او د زنانو په شان به چې کوم دی پیښې کې او دا مکرۍ مکرۍ خبرې به کې موږ ته پته ته به ځان په سوشل میډیا مشهورول غواړئ خو په سوشل میډیا د مشهورولو لپاره نور هم ډېرې طریقې شته دی نور هم ډېرې طریقې شته دی نورې طریقې اختیار کړه نو ته ځي او د کمزوري په سر کاڼی راولي له راله خبره نو تبلیغ والا له راله ولې چې پاکستان کې دا کوم حالات خراب دي نو ولې دا تبلیغ والا د لاسه خراب دي نه تبلیغ والا خو محنت کوي تا ته پته نشته نن سبا مدارس زمونږ 70-80% مدارس چې ډک دي د طلباونو دا د تبلیغ برکت دی پلار یې په تبلیغ کې وخت ولګي چې راشي نو زوی مدرسې ته وباسي چې راشي نو وسې مدرسې ته وباسي چې راشي لور مدرسې ته وباسي تا تر دې پته نشته تاسو دا احساس نشته دا یو عوامي زبردسته مدرسه ده تبلیغ په دې کې مونځ زده کی په دې کې تجوید زده کی په دې کې قرآن زده کی په دې کې د سره احساس پیدا شي ځان ورته معلوم کی ځان ورته معلوم شي چې یاره زه ماته څومره زده دي د دین خبرې او څومره راته نه دي زده نو لهذا دا خبرې غلطې دي چې دغه دا بس تبلیغ والا چې کوم دی نو وایي موږ د الله په لار کې ځو بیا پیښې کې د الله بنده شرم تا ته نه درځي بیا بسم الله چې کوم دی د پیښو په انداز کې وي او بیا د هغوی پیښې کې نو بسم الله هم رلې د پیښو په انداز کې وي چې دا خو د قرآن کریم حصه ده هغه رخلې ته د پیښو په انداز کې نو تاله څه شرم نه درځي خو ستا د انداز چې کوم دی تا نه ګیله هم نه ده پکار موږ تا نه ګیله نه کوو ستا د انداز چې کوم دی دا د جینکو دی او دا د مکر چې دی دا د ښځو دی پتا کې او دا د پیښو انداز چې دی دا هم د ښځو دی نو ستا به چېرته ډېر ګزران د ښځو سره تیر شوی نو موږ تا نه ګیله نه کوو خو ستا به پالوري ستا به ملګري وي دا به غلط اثر په خلکو باندې وارتی او لهذا ته راشي نو د تبلیغ خلاف ایله پراپیګنډه وکړي د دې فتنې په دور کې په دې پرپحش دور کې چې خلک راځي او هغه زموږ په مساجدو کې موږ نه شو رایستی وغیره وباسي خلک مانځلی لیږي او دغه شان چې کوم دی قرآن ته کښېنوي او د الله دین ورته بیانوي او ښیي ورته او د ځان سره یې بوځي نو دا څومره بهترینه خبره ده نو لهذا دا خبرې څه دي دا د غلطی دي او دغه شان چې کم دی نو د تا ته ما خبره وکړه چې تبلیغ د برکته مدارس ډک شو هغه مدارسونه چې کم خلک روزي هغه به ستا نکام تړي هغه به ستا د پلار جنازه هم کوي هغه چې کم دی تا ته قرآن هم ښیي هغه په تراوو کې بیا په رمضان کې چې کم دی تا ته ختم هم کوي نو ته آیا د تبلیغ د برکت نه منکر یې نن په ټوله دنیا کې
په ټوله دنیا کې چې څنګه په 23 غنټو کې د قران کریم تلاوت نه ودرېږي د قشان په 23 غنټو کې د فضایل اعمال تعلیم نه ودرېږي دومره مقبولیت الله دې ته ورکړي دی بنیاد چا کې خود مولانا الیاس رحمت الله علیه او شیخ زکریا رحمت الله علیه چې زکریا صاحب نن په جنت البقیع کې د پندره صحابه په مقبره کې د پندې داغي کتاب ته الله مقبولیت ورکړو دا تبلیغي حضرات چې دا افریقی او د یورپ په ځنګلونو کې وګرځیدل او به زه دې مرګرو ته خبره کوم چې عرب هغه مخلوق دی چې دا د عجمونه اسکله متاثر کیږي نه خو تبلیغ برکت ته چې د عربو لوی لوی شیخان رويستل او زمونږ په دې خړو پړو کوسو کې وګرځول بسترې باندې پشه یو سلندر یو دا سامان ورسري او دا وګرځیدل انګریزان راوست چینیز راوست د سودان والے راوست د عرب ممالک چې څومره د دین خلک راوست د انګریزي ممالکو نه راوست او هغه زمونږ په دې کوسو کې وګرځول زه د ریوند مدرسې ته بوزم چې ته د هر ملک طلبه په هغه ځای کې وګوري نو د خدای تعالی به انصاف دا خبره غلطه کې دا انتهایی به انصاف خبره کې او کوله یو څه بکواس کوا چرته ګړې وړې و غول غشان خوره بکواس کوا منګ ستا بازي کلیپونه وګورو چې خبرې دی کړي ټیک د بازي ټیم کې به خې خبرې کړي خدا خبره دی انتهایی نامناسبه دی انتهایی غلطه خبرې دی کړي غلط تاثیر خوره په سوشل میډیا باندې ولې چې کم د خلکو ذهنونه خرابې په دې پر پتن دور کې دا تبلیغي شوبه ده چې دا الحمدلله عوام ډیر ښه طریقې سره شکار کوي نوجوان شکار کوي او زنانه د ځان سره چې کم دیر په پرده ماحول کې ځان سره د تبلیغ د پاره بوزي نو ولې چې کم دی ته لګي د حق جماعت خلاف دی خپل आवाज روچت کړي دی او داغي خلاف لګي خبرې کې نو به چې دوی د عطرونه چې کم دی بدبو راځي خو دوی ته پته نه لګي نو زه تعالی مثال درکم خپکیګم دا د ګندګۍ د ګونګټ چې کم دی کنه نو دا وې په ګلاب باندې کې ناسول چې د دین امسخه بويزي نو ولې داغه په دې پوزو کې هغه ګندګي و او هغه که به خوشبوم بوی ول نو ویل یاره دا خو د دین اسخه بويزي نو ته چرته ګندا ماحول کې پاتې شوی چرته دغه خلکو سره دی تعلق دی دغه خلکو سره دی ناسته پاسته ده نو لہذا ستا په مزاج کې چې کم دی دغه ګندګي ده نو تا باندې د غوی د عطر بوی چې کم دی نو هغه په تا باندې خراب لګي د افسوس خبره ده چې منګه تا ته وګورو او ستا د خبرو ته وګورو نو دا خبره غلطه کې چې د مفت روټي خوري او لګیاري د مفت روټي خوري په جمعهتونو کې شپې کوي او مفت روټي خوري نو مفت روټي نه خپل خوري ود الله بنده ستا د کور نه ول راغلی دا ستا د کور نه خور نه دراغلی کاغه څوک خلک کینو هغه راشي جواب ورته کی چې تاسو بیګاله م په خوې منګ تاسو اکرام کو نو اکرامن ورلا خلک روټي ورکی او ستا د کور خو نه د خړلې تا پس خو جواب نه دی کړی چې ته مال روټي راوړو کو روټي نه راوړې زستا په جمعات کې به وخت نه تیروما ته خو چې کم د خپل بچی ته کلمه نشي خو د ځان سره کینې مونږ پیتیر کی قران ورته وخی د دین طرف ته ول ترغیب ورکی د مدرسې طرف ته ول دعوت ورکی په سیروزه کې ځان سبوزي او سړی ته جوړ شي به سحر منزلم پاسي او د مور پلار خبرم منی یو سورز پاغه باندې دا اثر وی داسې خلک چې دا غینه زمنګ توقع نه و غیره وسره تبلیغ په برکت باندې او غي الحمدلله دا خو انقلاب را غیر دي د برکت په دنیا کې ټیک ته غلطي په اره شوبه کې شته زدانه مچ ټول مبرادي پاک دي غلطي په هر شوبه کې شته په مولانو کې بم غلطي په مجاهدینو کې بمی په تبلیغیانو کې بمی خو د یو کس دوه کسو د وجه نه ټول جماعت بدنامول په ټول تبلیغیانو په ټول تبلیغ باندې رد کول د انتهایی به انصافي ده ظلم دی لہذا ته د خپل مکرې خبره ټیک ده کې نو دا د نور څه په باره کې کوا خو کم از کم دینی شوبې به خاص کر تبلیغی جماعت دا بالکل مچړه دا ظلم دی دا انصافي نه انصافي ده او دا ناروا ده ملګرو دا کلیپ تاسو واوري خپ غوري واوري او به خص شیر کوي او دته ورسوي چې دا خبري واوري او د داسې خبرو نه کم از کم کده داس بردار نشي نو چې کم زمنګ ساده لوه مسلمانان دي چې هغه دې خبرو شکار نشي وصلی الله علی النبی